أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الإخلاص لدي درش نمونه خطیب شربینی په خپل تفسیر سراج المنیر کې لیکلي او آلوسی روح المعانی کې مشهور د دې دوه نمونه سورۃ الاخلاص او سورۃ قل هو الله احد دي. نو سورۃ الاخلاص ته په دې معنی باندې وي دا د مضمون او د معنی نه د نوم ماخوذ د سورۃ الاخلاص او دا په دې وجه باندې وي چې کوم انسان په دې پوه شو دا عقیده وساتله ناغه به د شرک نه خلاصيږي او پاکيږي به. زمونږ شیخ به مونږ ته په درس کې اخلاص معنا اصل کې یو څیز د خیرې نه پاکول دي، ګوړه وغیرہ باندې چې خیر راشي هغه صفا کې ناغه ته ویل شي اخلاص خالص کول یو شی سوچا پاتې شي. اندې کې سوچا عقیده توحید بیان شوی ده. سورۃ قل هو الله احد هغه د اولایت نه ماخوذ ده، هغه ښکارا معلوم ده قل هو الله احد. فضیلت د دې صورت کې احادیث په دې کې نقل دي، درې احادیثو نه د فضیلت ثابتېږي. صحیح مسلم حدیث ته نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایل احشدوا راغون شی زلولم تاسو ته د قرآن درېما تاسو ته لولم ساقرأ علیکم ثلث القرآن قال فحشد من حشد څوک چې جمع کېدل جمع شو. صحابی وی ابو هريره رضی الله عنه بیا نبی سلام روت او ویل قل هو الله احد د اولس د سورته اولس تو پورا بیا لاړ خپل کور ته بدلی عائشه بی بیا ته مونږ یو بل ته چې نبی سلام خو فرمایل چې تاسو سره قران درې ملولما نو شاید چې دا د اسمان خبر وی انی لا را هذا خبرا جاء من السماء یو بل سره دا خبر دی کوله شاید د اسمان نه خبر نبی سلام راغلی وي او تاسو په دې وجه د نتیلې او تلاوت نیم پاتې شي. نو نبی سلام بیا وروته وی فرمایل انی قلت ما تاسو دا ویلو ساقرأ علیکم ثلث القرآن تاسو ته د قرآن درې ملولم ځان پوهه کې دا صورت و انها تعدل ثلث القرآن دا د قرآن د درې می برابر دی کنه. سورۃ الاخلاص د قرآن د درې می سي برابر دی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حدیث نقل لے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی السریۃ صحیح بخاری و صحیح مسلم حدیث ته نبی سلام یو امیر یو مشر لګلو یو سریه سره یو لشکر سره سریه چاپمار جنگ چې هغه ته ګوریله جنگ ته سریه وي کم چې غزوی نه ښکارا جنگي ناغه چې باغی لمونځ ورکو هغه خپل امیر خپل مشر کلم به مونږ کوو خامخا سورۃ الاخلاص په بای کې لوستو سورۃ پسې به خامخا دویم سورۃ الاخلاص دوستو د هر رکعت اختتام د تلاوت به په سورۃ الاخلاص کو. دا معنی نه ده چې هر رکعت کې سورۃ الاخلاص وي یو سورۃ به وي پسې به سورۃ الاخلاص وي دا سی ویلی شو قرآن خو منیت خو بدی کې نه ته ختم کې لګیا نه مسلسل سورۃونه نه وي روزه کې چې تلاوت کوي قرآن وایي نو تاسو عامه رسالونه شروع شنو یو سورۃ نه بل سورۃ نه بل سورۃ نه بل سورۃ نه به دغه پسې خامخا وي بل سورۃ به وي مثال په تور سورۃ الفیل وي نه پسې بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد بیا بل سورۃ آیت کې رکعات کې سورۃ القریش به وي بسم الله الرحمن قل هو الله احد دا به خامخا وي دا داسې دا طریقه ده لکه چې په هر رکعت کې یو سورۃ لوستل دا بدعت ده دا من دي ښا چې هر رکعت کې سورۃ الاخلاص وي ابل صورت نه وي بس صورت دعای نامین قل هو الله احد بیا ول دعای نامین قل هو الله احد نامون حسانی کیږي. علماء په دې باندې فتاوا د علوم دیوبند نور غره ته بدعت ویل شوی نه هغه په دغه طریقه لوستو کم چې ما اول وي یو صورت به وي او سره به بل صورت چې لگاو نه خامخا به اخلاص په اوسه لازمی لگاو دو صورتونه به وي سورۃ فاتحه نه رستو په دې طریقه ز خبره کوم هغه بل طریقه نه دا ګوره تاسو کو هغه گروپ چې واپس راغی سریه واپس آیا نبی سلام ته وی چې زمون امیر صاحب دا څه کار کو تاسو موږ له مشر مقرر کړو
نبی سلام وسلوه تپوسو کې ددنا د پس وجه دا کار کو هغه د تپوسو کو ناغو ویل ځکه چې په دې کې د رحمان صفت بیان شوی دی صفت الله بارکه وضاحتونه دی په دې کې ازو محبت کوم غواړم دا چې زدا لولما نبی سلام فرمایل خبر ورکې دل چې الله د سره محبت کوي د دې صورت سره د دې مزامینو سره د عقیده سره محبت کوي نو دوی چې الله د سره محبت کوي ښا صحیح بخاری کا حدیث تبل 5015 ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي یو ځل نبی سلام خپل ملګرو ته فرمایل صحابه کرامو ته آی یو تن کمزور دی پتا سګره دی خبره نه چې د شپې د قران درې مولولي هغه دا خو مرګور ودا خو ډېر ګران کار دی دا وسوګلولي چا کې دومره طاقت ایونا یوتیق ذلک یا رسول الله مونږ کې بچا کې دومره طاقت ته چې دا درې سی بلولي بیا بغه سمولي هغه ټول شپه په دې کې تیر شي نبی سلام فرمایل الله الواحد الصمد ثلث القرآن دا سورت قل هو الله احد الله الواحد الصمد دا چې په ذکر دی دا قرآن یو تهایی د درې مده کنه د دې درې می څه مطلب د محدثین څه بیانې یو خدای خلک د ځان نه مقصد بیانې چې را د درې می سي برابر ثواب دی دا سره دا زموږ د خلکو خبر دي محدثین سوي د حدیث تشریح محدث کوي د قرآن تفسیر وضاحت با مطلب با مفسر بیانی تن په دې پوهه کې ځان نه خبره نه کوي ځکه خدا ار سګړ وډ دی کنه زمون خلک ولې بہت سر دی الله انسان سره د او یا مندونه سیوا مینه کوي ودا کم ځای کړي تا خبره کم ځای کې دا ارسو کوي مونږ ته یو خیا چته یو خیا مونږ ته مونږ خو بس رستړل شي پیدا نشو دا که خلک بہت سر دی کنه غړې وډي وي اځه کوم حدیث ته به کې د الفاظ د سر نشته نه ځکه وایو چې محدثین نه حدیث وره او مفسر نه تفسیر وره نو محدثین د دې وضاحت کې امام مازری محمد بن علی بن عمر تمیمی مازری ابو عبد الله محدث مالکی فقیه ہے آغا لکی دے تقریباً 1061 کے پیدا دے 1114 کے مہدیہ کی وفات تے آغا معنی دادا چې د دې حدیث معنی دادا چې قرآن مجید په درې قسم مضامینو باندې مشتمل دی قرآن کې درې قسم غټي خبرې دي قصص دی پکې بیانات دی پکې د مخکې خلکو تاریخ دی پکې احکام دی پدې کې داسې یوګه داسې مکوا مونږ روزه حج زکات دا پکې دي او د الله تعالی اوصاف دی پدې کې نو درې مضامین دی په قرآن کې نو قرآن مجید کې صرف د الله اوصاف دی صفات الهیه دي نه پدې وجه باندې د قرآن درې مله قرآن درې سیره درې مضامین دی پکې درې خبرې دی پکې یو صفت الهیه باندې دی قرآن دغه نه ډک دی نو قل هو الله احد کې ټول د الله صفات دي دا هغه سره سمون خو په دې وجه د قرآن درې مله قرآن د مضمون درې مله ابن تیمیه د حافظ ابن سریج حواله سره لیکي مجموع الفتاوا جلسه راکې اغم داسې لیکي چې قرآن مضامین په درې سی باندې دي یو ویسا احکام دي یو ثلث وعد وعید جنت او جهنم یو ویسا د الله اسماء او صفات دي نو قل هو الله احد کې د الله صفات ذکر دی په دې وجه دا د قرآن د مضمون درې مې سره ابن سریج احمد بن عمر بن سریج بغدادي 300 کتابونه دي لیکلو ابن سریج اکثر ځای شو بعض اشهب په نوم باندې مشهور وکنه شیراز علاقہ کم چې ایران کې دا پای کې د قاضي حکومت د طرف نه چیف جسٹس وکنه صحیح بخاری کې بل حدیث په دې باره کې نقل لے عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایي چې نبی سلام بکله ډډو والا په خپل کټ کې د شپې دواړه تلی ورغوي جوته وي هغه یو ځکل نو ثم نفس فيهما فقرأ فيهما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس دا درې سورتونه سورۃ الاخلاص سورۃ الفلق او سورۃ الناس به وي نه پای کې به چوفو کو په خپل دواړو لاسونو کې بیا به دواړو لاسونه په خپل وجود باندې به راګل تر سوچ به دا غلاس رسیدل کنه په نور وجود باندې په سر باندې په مخ باندې درې ځله به داسل کو درې ځله په خپل وجود باندې دا لاس راګل دم به پکې یو ځلو کو چوف به پکې وکړو ثم نفس او تفل دا د دم دو طریقې دي یو چوفي یو چوف سره لاړې توکلی نه لاړې ته بزان توکلی شي په بل باندې نشي توکلی بل باندې به چوف کې د مونږ استادان دغه فرق بیانې تفل یو نفس ته نفس پوکې چوف چې مونږ وګنه
دا توکاڼې به په ځان باندې توکلی شي چې لږې لاړې ورسره لړې شي خپل بچي باندې خپل بیبي باندې بل چا باندې نه هغه باندې به تفل کې بعضې کسانو توکاڼو کې دا خاصوي چې هغې سره سپوڼې ختمېږي هغې کې دننه داسې دوایانې کیمیکلي هغه جدا خبر ده هغه که ولګي ګوته باندې نه دغه شي د چا هغې سره د مچۍ دغه ښه کېږي زهر وځي چا سره دا توکاڼو کې خپل الله پاک هغه یې کیمیکلز دي پکې هغه څیزونه پکې زیات دي بس الله پکې پیدا کړي دي د دې مخکې سره تعلق څه دی سورۃ اللهب سره مخکې سره دې تعلق عربت داسې دی سورۃ اللهب کې دنیوي او اخروي تخویف ذکر شو چې دنیا کې ابو لهب تباه شو ننکۍ پرې وخته په ډیران دیوال لاندې لړ مردار شو او آخرت کې هم دې لهب شغلو والا اور ته به ننوځي دلته د هغه نه د دغې عذاب نه د بچ کېدو سبب ذکر دی خالص توحید تب دنیا د عذاب نه د آخرت د عذاب نه پس بچ کېږي په عقیده د لا اله الا الله خالص توحید باندې ها دارنګ الته په مؤمنانو باندې د لوی انعام ذکرو انعام دا او چې ستا دشمن به هلاکیږي اگر چې هغه شیخ به وي چې سید دی او چې د دین دشمن دی هغه به تباه کېږي ابو لهب قریشي و هاشمي و ناغه دشمن به هلاکیږي دلته د هغې شکریه ذکر ده چې تو داسې اعلان وکړه چې دشمن نه تباه شو نو ووایه چې هو الله احد دا اعلان وکړه که نه دارنګ مخکنو صورتونو کې د بشماره علومو او الهي احکامو ذکرو تاسو به ویلي سورۃ الماعون ته لږ سوچ وکړه هغې ته اشاره ده دلته د هغه ټولو خلاصه او بنیاد ذکر دی چې مونځ او صدقه او دا څیزونه به ستا نه اله قبلېږي چې ستا کې توحید موجود وي توحید مونځ خو کافر هم کوو خیراتونه خو انګریزان هم کوي د سترګو پرې علاجونه کوي او کافر دي نه قبلېږي دی تر څو چې پتا کې عقیده توحید نشته که نه دا صورت ته نه دی زده او په دې د ایمان او عقیده نشته نو ستا دغه عبادات نه دي قبولو دا ربطونه لیکلو مختصر حسن الکلام سلک الدرر لیکي چې ستا دشمن هلاک شي او ټول رکاوټونه ختم شو نو توحید باندې کلک شه مضبوطۍ سره توحید بیانوه چې دشمن د تباه شه الله هلاک نو اوس وخت راغی چې اعلان وکړه په ځمکه کې کم کور چې ابراهیم علیه السلام دلته جوړ کړو په هغې کې اعلان د توحید وکړه دغه دشمن د لړه سردار و هغه د بوتانو پشپناهي و هغه کوله که نه بچو یې هغه کو هغه لړو دوړه شو اوسو जवाहिर कुरान रबत लिखी तौहीद का कुल्लम कुल्ला ऐलान जिसकी वजह से फ़तह नसीब हुई और दुश्मन हलाक हुआ दावत सूरत सी ठापे को सूरत कैसे खबर की आखिर अगट खबर बदे कैसे रहा द ज़ात और सिफ़ात द तौहीद इस बात द अल्लाह द ज़ात योवाले दगद सिफ़ात योवाले द ज़ात तौहीद फ़ि ज़ात अल्लाह एक यो दे आगे बयान दे बिल निश्ता هغه ذات یو دی دته وي صفات د توحید او صفات د صفات توحید څه ته وي دته چې داغه کم کارونه دي او کم صفاتونه دي هغه په بل چا کې نشته هغه باران وری هغه پیدا کول کی هغه مړ کول کی هغه روزي ور کی داسې بل څوک نشو کوله هغه د هر ځای نه اوري هغه بغیر د وګوري هغه بغیر د سترګو نه ویني هغه هر څه ویني هغه تشبار یو شان دی هغه علم الغیب دی دغه صفات دي په دې کې هغه سره څوک شریک نشته دې ته ویلی شي د صفات او توحید یو زموږ د پښتو صفت دی هغه جدا صفت دی پلان کې د پلان کې صفت وکنه عربي صفت یادوخه صفت کار تم کله کله وي الله کم کارونه جګي باران ورول رزق ورکول دا کارونه دي کنه نه په دې کار کې د تم صفت وي په دې کار کې الله سره بل څوک شریک نشته دا په دې صورت کې بیان الله د عیبونو د نقصانونو نه د کمونه پاک دی خزه ته نه محتاج خوراک ته نه محتاج ماته محتاج آرام ته نه محتاج ماته محتاج دا کمې دی خبره باندې ورسېده نو په دې کې دا خبره ده ما تاسو ته په اسانه پښتو کې دا خبر وکړه خلاصہ د صورت د مضامینو سی وي په اول آیت کې د ذات توحید او خالقیت ذکر دی خالقیت او دا قل چې ویل شوی دی کنه په دې کې د خالص توحید اعلان او منادی وکا دا حکم د نبی سلام ته قل ویل دی اعلان وکا دا هوا چې الله کیو دی دا غي اول ثابت کا خلکو ته بیان کا بیا پسې دویم آیت کې الله الصمد ټول مخلوق دا غي الله محتاج دی
ټول مخلوقات دغه محتاج دي، که پیغمبران دي، که فرښتې دي، که اولیاء دي، که صحابه دي، که بزرگان دي، که هر څه بلاګانې دي، هغه ټول د الله محتاج دي. الله بې حاجته دی، بل څوک بې حاجته نشته. ښه زمونږ ټول یو بل ته حاجت دی، الله ته حاجت دی، خو د الله موږ ته حاجت نشته، انې بل څیز ته حاجت شته زمونږ نه علاوه. بیا د ثبوتی صفاتو توحید ذکر دی په دویم آیت کې دغه خبره ټول مخلوق د الله محتاج دی. بیا د سلبي صفاتو توحید ذکر دی، هلته وضاحت کوم په دریم او څلورم کې. سلبي څه معنا؟ یعنې د الله نه دا خراب صفتونه چې کوم ته هغه محتاج نه دی، هغه اولاد ته محتاج نه دی، هغه پلار مور ته محتاج نه دی، د هغې منفي ده که نه، هغه ترې لرې کوي. هغه د اولادو د بیبي حقیقي یا مجازي رشتو نه هغه بالکل پاک دی. لم یلد ولم یولد، د هغه په شان څوک نشته، د هغه شریک څوک نشته، بالکل اخلاص کړی ده. قل اویا اے نبی لانو کا هو الله واغلا احد ایکیو دے، اعلانو کا دا وایا دا اعلان پتا واجب دی، دا आवाज کول دا توحید بیانول پتا باندې واجب دی. دا به دا خبره بکے اگر چہے بتا جماعت کے آستینوں میں، مگر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. علامہ اقبال بھی کہنا یہ نغمہ فصل گل کا نہیں محتاج ہو، بہار ہو کہ ہزا لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل ولا لا کا نہیں محتاج، دا گلنو دا باغیچو محتاج نہ، دا بہار کا خزانی ہوا لا الہ الا اللہ. اولنے آیت پدے کہ دا اللہ تعالیٰ توحید ذکر دے. مسند احمد جلد 533 کې دا حدیث ذکر دی ابی بن کعب نه چې مشرکانو د نبی سلام نه تپوس وکړو چې مونږ ته د خپل رب نسب بیان کا، یا صف لنا ربک، مونږ ته د خپل رب صفات بیان کا. هغې جواب کې دا صورت نازل شو چې تو وایا هو الله واغلا احد ایکیو دی. هو دې ته ضمیر ذات او ضمیر شان وي. ضمیر شان دا ضمیر هغه ذات تراجع دی چې مشرکانو دغه په باره کې تپوس کو. هوا اتا هو چې تپوس کوي هغه احد الله، هغه الله دی. شیخ بردے تفسیر کو سو یو نیمه غنټه په دې باندې اغستم، یو نیمه غنټه زبر هغې نه چوړ تاسو ته وایم. هوا هغه شته که نه، ته چې څه اشاره کوي چې هغه هغه څیز موجود که غیر موجودي، سوچ به کوې دا لږ فلسفیانه خبرې وي. ته چې وایې هغه نه هغه څه هغه څیز موجود وي که نه، ځکه وایې چې هغه که نه خبره پوهېږې. لکه مونږ وایو دا بیګ یا هغه تخته هغه وروړه نه، هغه پروتي ځکه مونږ وایو چې هغه ٹھیک شو، هغه موجود دی. خلک وایي چې الله نشته دنیا په خپله پیدا ده، نه هو هغه موجود دی، هو هغه موجود دی، شته که نه. څوک دی خلک وایي چې دهر دی، څوک څه وایي څوک څه وایي، زمانه په خپله روانه ده، خلک په خپله پیدا کېږي. نه هو الله، هغه الله دی، هغه الله دی مړه، هغه لات او منات او عزا نه دی، هغه الله دی، هغه بګوان نه دی، هغه خدای نه دی، هغه الله دی. خانه الله څنګه چا وی ایران ولوي چې دوی دی اهرمن دی، یزدان دی، یزدان د خیر پیدا کول کی، اهرمن د شر پیدا کول کی. نه احد هغه کیو دی. په دې طریقې به تفسیر کو. دا ټول شرکیات دی پیوال. یزدان چاته هغه ته نسبت بیا ځان ته یزدانی وي، دا د ایرانیانو خدای وو، دې رڼا پیدا کی او د خیر پیدا کی. دا نوم کې هودل اسلام کې ممنوع دي. بعض خلکو یې توحید نه ناواقف دي، مشران له قرآن نه ورته نه. الله شیخ لګي الله دا د الله تعالی د ذات عالم دی، اسم عالم دی، دا اسم جلاله دی، دوی د خپل نوم دی الله. او د دې نه سیوا الله تعالی چې کوم نور نمونه شریعت کې ثابت دي، هغه صفتی نمونه دي، رحمان، رحیم، مالک، قدوس. بعضې نمونه دي هغه په هغې کې نشته. خلکو ته الستار وي، ستار اسم شته نه د سر نه. تاسو اسماء حسنا کې دا وورئ، د ځان نه خلک نمونه بس الله لږ دي، د ځان نه نوم نشي کېښودی. په اسماء الهیه کې توقیف وي. توقیف معنا کم چې قرآن کې وي یا حدیث کې وي، الله ویلي یا رسول ویلي وي، رسول ته الله ویلي، هغه اسم هغه نوم به الله لوي. د ځان نه ته نوم نشي کېښودی چې ته وایې په نامه د لوی خدای سي. بعضې خلک داسې وایي بسم الله الرحمن الرحیم په نامه د الله به وایي، خدای څه ټکي نشته دی. هغه جدا خبرې چې خلک وي خود او پلانا آپ ځان نه لګیا دي. سر نه دا لفظ نشته دی، د استعمال دا ممنوع دی.
بندول پکار دی خو بس زمونږ په خلکو په ژبه چړو شوی دی دې کې به ډېر زیات ټایم لګي په ژبه سور شوی دا ټکی نه دی نه علاوه چې کوم نمونه دي د الله رحمان الرحیم مالک القدوس سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر دا ټول صفتی نمونه دي د الله دا غي بیا فرق دا دی چې الله اسم عالم شو نو دا نور نمونه دي صفت ګرځي صفت کې هغه ویل شي خود رحمان په صفت کې تعالی نشي ویلې دا دې کې یو نحوی خبره ده احد هغه اکیو دې اکیو د دې لفظ مطلق استعمال د وصفیت په طریقې سره د صفت په طریقې سره الله پورې خاص دی الله احد اکیو دې داغه نمخ کې صفر نه د واحد نمخ کې صفر دی الله واحد نه الله احد دی اکیو دا سه ایک چې دا سه یو دا سه احد چې داغه نمخ کې اسم نشته داغه نرسته اسم نشته دی دې ته ویل شي احد ښا د اندی وی جگہ واحد دی ټیک تا واحد د ذات او صفات لحاظ سره دی امام زجاج لیکي تفسیر اسماء الله الحسنا د واحد په تفصیل کې لیکي چې دا وحدنا اصلا دا وته دي د کې دا و بدل شي په الف سره وحد احد د دینه جوړ شوی دی حروف علل دي کنه علت دي یو بل په راځي و الف یا نو وحدنا احد جوړ شوی احد وحد احد او دا عربو کې عربی کې دا ډېر کم دی چې و بدل شي په الف مفتوحه سره حمزه مفتوحه سره د دې یو مثال بل موجود دی اناتن نا وناتن دی نباز اصحاب المعانی وی چې په واحد او په احد کې فرق دا دی چې واحد فایده کی وحدت الذات فقط او احد فایده کی بالذات والمعانی ما فرق وختي بیان کړي او په دې معنی باندې قران کې راغلی قل هو الله احد او چې هغه الله منفرد دی اکیو دی په خپل ذات کې په خپل صفاتو کې دا د احد معنی د صرف خام دا واحد دا سه معنی نه ده احد ذات تم شامل دی احد صفاتو تم شامل دی احد هغه اکیو دی په ذات کې میو دغه په هان بل ذات نشته هغه په صفاتو کې کارونه کې میو دی هغه پشان کارونه دغه پشان قدرتونه د بل چا نشته دی الله صمد او الله بیاجت دی الله بنیاز دی خلک وی کنه د دویم آیت کې د الله تعالی د ثبوتی صفاتو د توحید اثبات دی هغه کارونه خستا قدرتونه چې الله ته موږ دغه نسبت کو الله خالق ته مالک ته رازق ته د صفات ثبوتی وی عدل ته پاغه چارت د چاغي د عقیده لري چې الله تعالی خود هر څه خالق ته لیکن ټول اجتونه نشي پورا کوله کارونه نشي کوله یوازې دی کنه کارونه پیډیر دي نه لحاظ هغه شریکان ملګری پکار دي مددگار ته محتاج نه رد دی پاغه باندې الله به نیاز دی هغه مرګرو ته نه محتاج الصمد د دې معنی دا د هغه ذات چې داغه نه سیوا بل څه کوچت نشته او ټول خلک هغه د خپل واجتونو سوالونو کې قصد کوي منډي و چې الله خیر وکړي الله رحم وکړي بس الله شته کنه بس اخره د سړی نو کې چلےږي نه په دغه ذات باندې بس ابن لمباری دا معنی لیکل ابن لمباری ځان له کتابونه مشته زاد المسیر د نړۍ نقل کې خپل کتابونه مشته یا دا معنی چې هغه د ارچانه مستغنی دی بے پروا دی هغه ته ارسوک محتاج دی ار سیز هغه ته محتاج دی جواهر القرآن دلته یو معنی کړه غروسته ویما د سیبوی هغه شعر نقل کړی دی بیا زمون والد صاحب چې د شعر کې لږه غلطی ده اصلا دغه په دیوان کې دا سن دی معنی الله گفت عن سیبوی دا الله د لفظ د اسم معنی هغه سیبوی دا څه کړی چې یولهون فی الحوائج هم لده چې دا خلک خپل اجتون هغه ته پیش کوي کنه شیخ بابی یسمد الیه فی الحوائج صمد چې خلک خپل حاجتونه هغه ته پیش کی عربیت لحاظ سره صمد هغه مضبوط چټان دی کنه چې هغه زمکه باندې کلک پروتي التمکن فی الارض اصل کې دا صمد کې معنی پته ده په کارونو باندې طاقت او قوت او امور باندې قوت حاصلې دل تقاضا د دې کوي ښا واصله من الصمد وهو الارض الصلبه کلک زمکه ته وی جمع د ای صمد راځي کنه زمخشری د حسن بصری قول نقل کړی دی اسمدت الیه الامور فلا یقضی فیها غیره ولا یقضى دونه هغه ته خلق خپل کارونه خپل معاملات پیش کی
نه هغه پوره کوي دغه نه علاوه څوک دا نشي پوره کولی دا کارونه ښه دنیا څومره نظامونه دي څومره کارونه دي سوچ وکړه هغه الله په قدرت باندې هغه په امر باندې کیږي لم یلد ولم یولد لم یلد هغه د چا نه پیدا نه دی ولم یولد او نه دغه نه څوک پیدا دي لم یلد معنا ما الټا وکړه لم یلد هغه داغه نه څوک پیدا نه دي لم یلد هغه نه ولادت نه دی شوی تبزی معنی هغه نه ولادت نه دی شوی داغه نه څوک پیدا نه دي ولم یولد او نه هغه چا زیږول دی نه هغه د چا ولد دی نه هغه د چا اولاد دی صحیح معنی دا لم یلد ولم یولد دریم آیت تفسیر دا ده په دې آیت کې د الله تعالی د توحید سلبی صفات ذکر دي منفی صفات هغه نه الله نه منفی کول سلبی صفات نه هغه ټول عیبونه نه پاک دي ځکه چې هغه عیبونه چې د الوهیت سره منافی دي هغه دې کې ذکر دي یو حاجت الله چاته محتاج نه دویم تبعیض او تجزی تقسیمیدل ټوټه کېدل دریم تشبیه او تمثيل د چا پشان کېدل او د تشبیه وي نو ګور الله ټوټه شوی نه دی چې داغه نه څوک پیدا یې لکه د اولاد د پلار ټوټه یې کنه د پلار رسی داغه پشان تی کنه تجزی او تبعیض دغه ته وي نه بعض صفات په یوزو کې د پلار بعض په بل کې نه الله د چا پشان نه دی نه داغه پشان سوچتا دغه دا خبره وي تاسو ته نرادن کو جملوں کې د لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پدې کې د ټولو نفی ده او د آیت کې د هغه مشرکان ورته دي چې الله له لونو اولاد ثابتې ښه کې کتابیان دي که غیر کتابیان دي چا به نعوذ بالله عزیر علیہ السلام د الله نازول دي هغه زوی دی کنه خپل نشته خو پردې په زوی نه وي چا به عیسی علیہ السلام او چا به مریم خزه دا بدلا زل او ته بہت خلک وي اوس هم بعض پیران دا وي چې خاون ته می وای چې بارانو کې شونډې سریګړي الله ته خاون وي الله تو وای خاون ته می وای ورنه اپنا سہاگ واپس لے لے دا کفریه خبرې دی والله دې د هدایت کی دلته یو اعتراض باندې خلک کی چې زمونږ په علم کې خود دې هیڅ قائل نه دي چې الله تعالی مولود دی نه چانه پیدا دی نه دی نه پیسه مطلب شو چا خدا نه دی وی چې پلانې د الله پلار دی کنه دا دی وی بهر کې او دې ته بد یونان او دغه فلسفي نه راغلی نه هغه هډه غړې وړي وي هغه ډېرې غړې وړي بیا ویلي هغه کتابونه وګوره کنه داسې خبره دی کتابونو کې شته نه شیخ جواب کې لګي کی دي شي داسې قسم فلسفیانو سوالونه اکثر امام رازی لیکي هغه وی کی دي شي زمونږ په علم کې خود دې سو کی دي شي سو کې قائل وي چې الله تعالی مولود د چانه پیدا دی او په خپل معبودانو باندې قیاس کړي چې لکه کرشن مهاراج د نه خود چا زوی وکنه بل پاغي قیاس کړي یا مجعول یا مصنوع دي جوړ کړي د ځان نه او د خدای ویلي دي یا په خپل لاس یې جوړ کړي دغه باډي جوړ کړي کنه د دې قیاس الله تردید دلته کوي چې چا ویلي نه دي هکو او نه ګوره لم یولد تاسو چې رشي نه دي ګوره انا به وشي والله داسې نه دي هغه د چا زوی نه دي ګوره دغه پلار او مور نشته دی ګوره بل جواب شیخ دا کی په باب د اثبات د توحید کې د شرک پرد کې د ټول احتمالات او نفي کول ضروری دي که څوک د دې قائل وی کني وي نه دا احتمال هم نفي کړی شو ګوره که څوک مني او کنه مني چې الله د چانه پیدا دی خدا لارو متبند که چې نه ګوره چانه پیدا نه دی ګوره ولم یکن له کفوا احد ولم یکن له نشتا داغ کفوا برابر سیال احد نسوکو دا آغی اللہ برابر اغه سره سیالی کوونکې هغه څوک نشته دی د آیت کې سلبی صفت ذکر دی کفوا مشابه مماثل مساوی مجانس و معادل او نظیر لکه مثال دغه پشان دغه غونتا نه په صفت کې او نه په ذات کې هغه شان نشته ها دغه پشان نشته احد حصو اهل لغت وی احد د دې لفظ استعمال د ذوی الروح او ذوی العقول لپاره کیږي ها یعنی چا کې چې روح او چا کې چې عقل وي هغه د لپاره احد لفظ استعماليږي نه دې نه پته لګي چې هیڅ نبی ولی پرختا پیره انسان د الله تعالی کفو برابر نشي کېده
نه بوتان او هغه چې روح پکې نشته نه هغه پکې څنګه راللو هغه واسه لرګی دی کنه اب کې کې مې داخل شو د دنم څوک پیدا نه دی او دیم نه چانه پیدا نه دی د برابر څوک نشته شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں قل هو اللہ احد تو کہ وہ اللہ ایک ہے دا ہوا یا دا خبر بکے اعلان بکے دا بوے توحید بیانے خواہ اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد نہ کسی کو جنا ادنا سوک پیدا نہیں دے ولم یولد نہ کسی سے جنا نہ دے دچا نہ پیدا دے دے دچا ولد نہ دے ولد اولاد تے دے دچا اولاد نہ دے نہ د اولاد شتا ولن لم یلد د اولاد نشته دے ولم یولد دے دچا اولاد نہ دے ولم یکن له کفوا احد اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی داغه د جوڑ سوک نشته دے داغه د ټپک سوک نشته دے شیخ القرآن تفسیر میں لکھتے ہیں قل هو اللہ ہوا ضمیر شان ہے اللہ احد اللہ ایک ہے وہی سب کا حاجت روا اور کار ساز ہے مانے اللہ گفتان سیبوے یولہون فی الحوائج ہم لدے یہ مولانا روم مثنوی کی مولانا روم کی مثنوی ہے مثنوی نظم کی ایک قسم ہے مثنوی سے کہتے ہیں ایک رباعی ہوتی ہے ایک مثنی ہوتی ہے ایک مسدس ہوتی ہے ایک مخمس ہوتی ہے ایک مثنوی آغا مثنوی لکھلے دے ملاوی گی عام بازار کے آغا فارسی کے دے مولانا روم تبا اقبال خپل پیرو خپل مرشد بہتا وے مولانا روم آغا ډېر مخکې وفات دی لیدل هم نه دی او اقبال ډېر ډونګې سړی دی ډېر زیات او مولانا روم ډېر زبردست سړی دی دا بس صوفیا دي که نه صوفیا دي دا دغه وحدت الوجود او وحدت الشهود قائلین دي په دغې باندې بس بیا یعنی اللہ اس ذات پاک کا نام ہے جس کی طرف لوگ حاجات میں دوڑے اور جس کی پناہ ڈھونڈے اللہ الصمد شاہ عبد القادر رحمہ اللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ نرادار ہے عبداللہ ابن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں الصمد وہ ہے جس کا حاجات و مصائب میں قصد کرے لوگ قصد کرے خلق اغبہ سے منڈی ہوئی اور مافوق الاسباب غائبانہ اسے پکارے مافوق الاسباب کارنوں کے خواہ مافوق الاسباب اگیتے ہوئے جد انسان پوس کی نہیں یا اللہ بارانوں کے یا اللہ اولاد رکھے یا اللہ بیماری لے رکھے یا اللہ شفا رکھے داد انسان پوس کی نہیں دی صحیح بخاری میں ترجمہ نقل ہے قال الذي يسمد الیہ فی الحاجات الصمد وہ بے نیاز ذات جس کو کسی کی حاجت نہ ہو مگر ساری کائنات اس کی محتاج ہو تو خلق دا محتاج دے محتاج دا خلق شیخ بھائی خلق وہ تو متازہ ہوئی متازہ لم یلد اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اس کا کوئی ولد اور نائب نہیں سوک دے پیدا نہیں دی آغا سوک پخپل سٹم نکینی چتکینا دنیا تچلوا یعنی اس نے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کر رکھے ولم یولد وہ حادث نہیں کہ کسی سے پیدا ہوا ہو وہ ازلی ہے حادث و دا منطق اور دا فلسفے اصطلاحات تھی قدیم و حادث ولم یکن له کفوا احد پہلے سب پر اللہ کی برتری اور عظمت کا ذکر تھا اب یہاں ہمسر کی نفی کی گئی اول ویڈ ٹول نہ پورتا دے کہ نا چانا پیدا نہ دے مڑا دل تو دغه پشان دغه برابرم ګور سوق نشته ده کہ اس سے کسی کا برتر ہونا تو درکنار ساری کائنات میں اس کے برابر بھی کوئی نہیں اس ساری کائنات میں اس کے سوا کوئی الہ کارساز حاجت روا اور دعا پکار کے لائق نہیں دیکھے دا اسم راغل الصمد دا قرآن کے صرف پدے آیت کرا گئے ہاں دا بلزے کی نشتہ دے دا اللہ دا اسماء حسنہ قرآن کے دیکھے دا شرک و دا کفر طول قسمون بانے تنقید ڈر اختصار سارا کو لفظی معنی تا گورے قل اویا اے نبی دا سی اویا دا سی ویل پتا واجب دی دا وضاحت بکے خلقو تا هو اللہ چے آغا اللہ جے تاسو کم بارے کے تپوس کوئے احدنا غا اکیو دے ذات لحاظ سرم یو دے صفت لحاظ سرم یو دے داغا پشان کارنا سوک نشی کوئے داغا پشان تے ذات بل نشتہ دے اللہ داغا اللہ الصمد بینیاز دے اغا دا چا محتاج نہ دے لم یلد نا اغا دا چا نہ پیدا دے ولم یولد نا داغا نہ سوک پیدا دی اغا دا چا اولاد نہ دے و داغا مولاد نشتہ دے ولم یکن له کفوا احد اور نشتہ دے داغا برابر و ہمسر و سیال حصوں کو